د اختر په ورځ باندې اکثر ورونو ته په مانځه کې مسله راځي او وجه داغي دا وی چې د مانځو طریقه تی نه هیروي نو کله په مانځه کې یو ته ګوري کله بل ته ګوري کله تی نه هغه تکبیرات هم لاړ شي او داغي وجه اصل کې دا وی چې دا منځونه ډیره مده بعد وي وخت کې ډیر تیر شوی نه هغه طریقه تی نه هیر شي وي د مانځو مختصر طریقه د اختر دا ده چې کله ته عیدګاه ته رالی یا مسجد ته رالی نو لومړی خو بیان کیږي بیان ته بکینی بیان به ووري چې کله د بیان ووري دا بیان ختم شو نو بیا د اختر مونږ کیږي نو چې کله امام ودرېدو نو د اختر د مانځه د پاره د نیت وکي نیت د اختر د مانځه دا دی نیت نکړه زړه د اخلاصا 2 رکعاته واجب د دې ورکوټي اختر مونږ ادا کوم سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې الله اکبر آسان نیت ته نیت نکړه زړه د اخلاصا 2 رکعات واجب تدی ورکوټي اختر مز ادا کوم سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې الله اکبر دا الفاظ خو یا په جبه باندې ویل دي یا په زړه کې راوستل دي د جبه ویل څه ضروری نه دي بس دغه الفاظ او دغه طریقه چې په زړه کې راوسته هم دا نیت شو دا نیت ته چې کله نیت ته اوتړو امام سے بو الله اکبر تبو سرم الله اکبر اوکي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سنا بتهم وای امام سے بهم وای چې کله سنا دی وای لا ولا اله غیرک ور دي مونږ وی وس په چپ شي په دې ټیم کې به امام سے درې تکبیرات کوي الله اکبر یو تکبیر به وکي وګونو ته لاس اوچت کی تبم وګونو ته لاس اوچتای د جنازه او د اختر په منځونو کې فرق داده چې په جنازه کې تکبیرات شته خو هغه کې وګونو ته لاس اوچتول نشته د ما اختر په منځ کې په تکبیراتو کې به وګونو ته لاس اوچتای درې تکبیر دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر د هر تکبیر په منځ کې به دومره فاصله امام کوي دومره وقفه به کوي چې پای کې درې پیری سبحان ربي الاعلى یا سبحان ربي العظیم دا کوم تسبیحات چې کم از کم چې دا به درې پیری ویل شي د دوه تکبیرات په منځ کې دومره وقفه ضروری ده ځکه چې خلک هم په آرام آرام سره تکبیرات ستاسو سر په اورسي په اول دوه تکبیرات کې بل لاس زوړن ساتي چې دا سي الله اکبر نو لاس په زوړن ساتي په نامه باندې بینک دي او چې کله د دریم تکبیر کو چې الله اکبر بیا لاس په نامه باندې کې د نامه نه لاندې بیا امام با اعوذ بالله بسم الله په پټه باندې وي او بیا با سوره فاتحه شروع کې الحمدلله رب العالمین دا سی به وي او بیا چې سوره فاتحه وي هغه پسې بل سورته وي بیا بل شروع کو او سجدي ته چې کله دویم رکعت تر پاسې دو امام سے نو دې چې اعوذ بالله بسم الله وي بیا سوره فاتحه شروع کی سوره فاتحه وي په سوره فاتحه پسې چې بل سورته وي د هغه نورستو درې تکبیرات یعنی سوره فاتحه مې سورته مې د هغه نورستو درې تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر د درې تکبیرات په دې درې وړو تکبیراتو کې بل لاس زوړن ساتي په نامه باندې بل لاس نه دی او چې کله درې تکبیر وکړه لاس په داسې زوړن دی وستا او په سلورم تکبیر باندې برکو تلاړ شي بیا چې څنګه عام منځ دغه شانتي دا کیږي فرق دا دی په اول رکعت کې تکبیرات دا درې چې دي دا د سوره فاتحه نه مخ کې دي په دویم رکعت کې دا درې تکبیرات چې دا د سوره فاتحه او د سورت نه ورسته دي یعنی د رکوع نه مخ کې او د سورت نه ورسته رکوع ته باندې تل چې دا ټیم کې دا درې تکبیرات کې نو شپږ زائد تکبیر شو پدې کې چې کله امام سے بیا منځ او کو سلام وګرځو باغی پس بیا خطبه ویلي خدا خبره دی یاد اوساتای اکثر خلک ادګه ته خدا وخت راشي او منځو کې خطبه ته نه اشاره دا یاد اوساتای خطبه ویل سنت اوریدلی واجب دي خطبه ویل سنت خو اوریدلی سدي واجب دي خطبه تبکینی دغه د خطبه په دوران کې خبري کول یا د اختر مبارکي ور کول یا بل کار کول دا ناروا او حرام دي عباس کار به د خطبه په دوران کې نه کې بالکل خاموش بناست او چې کله خطبه اوشوله نو بیا دعا کې ضرور شرکېدل پکار دي بعضی خلک دومره تلواري کوي چې دعا ته هم نه ساريږي حالانکه دا ډېر د قبولیت وخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے زما بندگانو نن د اختر په ورځ باندې زمانه وغواړي زما د خپل عزت قسمی زما د خپل جلال قسمی زما د خپل لوی شان باندې قسمی چې د اخرت متعلق را نغواړي هغه ضرور درکو او چې د دنیا متعلق را نغواړي پای کې ستا خیر ته ګورم کو خیر دی پکوي درکم کو خیر دی پکې نه دا دعا در له اخرت ته سنبال کم نو ډیر
داسې کمکل خلک پکې وي چې د اختر منځ وکړي خو دعا ته نشي ایسارېږي. دا خو وخت د قبلېدو دی، په دې ټایم کې ضرور دعا غوښتل د الله تبارک وتعالی نه پکار وي. او بیا عیدګاه نه واپسي اصل کې دا مستحب طریقه ده چې کله عیدګاه ته ځې نو په یو لار لاړ شه او چې واپس راځي نو په بله لار باندې راشه، چې ځې هم د الله ذکر کوه، تکبیرات وایا، او چې واپس راځي نو هم د الله ذکر کوه او تکبیرات وایا، خو په ورکوټي اختر کې په پټ اواز او په لوی اختر کې په لوړ اواز باندې. او چې د اختر لذي د ورکوټي اختر لا نو مانځه ته اوځي عیدګاه ته ځې نو د خپل وس مناسب صدقه هم ورکړه، خپل وس مناسب صدقه ورکړه. نو به هر حال د اختر دغه مختصر طریقه د مانځو چې بیا پکې څه مشکل مخې له نه راځي.